Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Rafiullah, your science teacher from SCS School in college. I hope you will be fine and I hope you are doing well for your study. So today is our first class. So we are going to study the unit number 1 from book which is available on page number 5, the human organ system, and the topics include in today's lecture are the digestive system and parts of the digestive system. So let's begin. Human organ system. The human body is made up of trillion of cells. Cells group together up to form a tissue and then organs in organ system. All organ systems work together as a unit. Each organ system in the body plays a different role in helping the body work. In previous class, you have learned about human body. In this unit, you will learn about human digestive and respiratory system. په نننۍ کلاس کې موږ د هیومن ارګن سیستمز باره کې خبرې کوو او په هیومن ارګن سیستمز کې چې دي مختلف سیستمز دي خو موږ به په هغې کې نن د اولني سیستم په باره کې خبرې کوو کوم چې د موست امپورټنټ سیستم دی ډایجسټیو سیستم. د دې نه مخکینی لیکچرو کې بچو تاسو دا ویلي چې هر یو هیومن باډي چې دا یا all living things are made up of trillions of cells. هیومن باډي چې د یا لیوینګ تھینګز چې دي هغه ټول په د لکو نه سیوا سیلونو نه جوړ دي. بیا مختلف دغه سیلز چې دي دا بیسیک یونټ دی او سیلز مختلف سیلز چې رايوځي شي د هغې نه یو ګروپ جوړ شي هغې ته ټیشو وایي. بیا ډیفرنٹ ټیشوز چې رايوځي شي د هغې نه ارګن جوړ شي او ډیفرنٹ ارګنز چې رايوځي شي د هغې نه یو باډي جوړ شي د هغې نه یو سیستم جوړ شي او هغه بیا یو کار کوي. په دې کې هر یو ارګن چې د هغې بیا د خپل سپیشل فنکشن دپاره د هغې خپل سپیشل فنکشن هغه خپل سپیشل فنکشن کې لکه ډایجسټیو سیستم کې ډایجیشن کې ریسپیریټري سیستم چې د هغه موږ ساه اخلو ساه بهر کوو د هغې کار کې بدن ته اکسیجن پرووایډ کوي. دا شان اسکریټري سیستم چې د هغه د بدن نه ویسټ بهر کوي. مختلف سیستمز دي او د هر یو سیستم خپل یو جدا جدا کار دی. په ننني لیکچر کې موږ د ډایجسټیو سیستم باره کې خبرې کوو. سو the digestive system. We eat food. Food provides us energy. We use energy to move, grow, and to stay alive. You become lazy, tired, and weak if you do not eat food for a day or two. بچو که تاسو سوچ کړئ موږ چې کله خوراک ونه خورو یا د ورځې دپاره یا د 2 ورځو دپاره موږ خوراک ونه خورو زموږ بدن چې دی موږ به کمزوري کېږو. دویم دا چې موږ به لیزي یو. لیزي مطلب سست به یو. ټایډ مطلب لکه ستړي ستړي به یو. زموږ بدن چې د هغه په آرام باندې نه وي موږ ته به د مختلف مسلې ځکه چې خوراک چې دغه موږ بدن له انرژي راکوي موږ له طاقت راکوي دغه انرژي په وجه باندې بیا موږ مومنټ کوو د یو ځای نه بل ځای ته تللی شو ګروینګ کوو غټېږو د هغې په وجه باندې او موږ په خوراک په وجه باندې ژوندي یو. نو دا زموږ بیسیک دغه دی خوراک چې دغه زموږ بیسیک تھنګ دی هغه زموږ دپاره ضروري دی چې موږ حرکت کوو لویږو او ژوندي پاتې کېدو دپاره خوراک ضروري دی. The food we eat does not reach the cell of our body as such. It must be changed into simpler form before it is absorbed by the blood. The process of changing the food into simpler form is called digestion. اوس خوراک چې د ډایرکټ سیل ته نه ځي خوراک چې دی دا بل فارم ته چینج شي سمپلر فارم ته مطلب ورکوټي فارم ته دا چینج شي او دا ورکوټي فارم چې دی دا بیا ځي او د دې مختلف پارټس نه پاس کېږي او د هغې ابزارپشن کېږي د بلډ ته ځي مختلف سیلز ته بیا د بلډ په ذریعه باندې راشي. The process of changing the food into simpler form is called digestion. اوس خوراک چې د کوم سمپلر فارم ته چینج کېږي ورکوټي فارم ته یا اسان فارم ته چینج کېږي چې په اسانه باندې ډایجسټ شي دغه فارم ته ډایجیشن وایي. The parts of body involved in the process of digestion form digestive system. اوس هغه پارت د بدن هغه حصې چې کم حصې په ډایجسټیو سیستم کې انوالو دي په ډایجسټیو سیستم کې کار کوي هغې ته ډایجسټیو سیستم وایي. لکه مختلف پارټس دي د ماوت بیا اساپیګس دی بیا د سټمک small intestine large intestine دا ټول چې راځي چې دینه ډایجسټیو سیستم جوړیږي. The parts of digestive system are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. بچو اوس موږ په یو باندې خبره کوو چې د موت څه کار دی اسوفیګس څه کار دی سټمک سمال انټسټاین لارج انټسټاین کار څه دی. په ټول نه اولنی چې دغه موت The digestive system starts from the mouth into which the food is chewed by the help of teeth.
اوس خوله چې د خولې د ډایجسټیو سیستم اولنۍ سٹارټ موږ د دې ځای نه اخلو. کله مو خوراک چې د مو خولې ته دننه په خوله باندې دا موږ چیوډ مطلب چبانه موږ دا په دې باندې خوله وهو او دا موږ جویو د غاښونو په ذریعه باندې. when the food enters the mouth the tongue feels a taste and makes food with saliva. اوس کله چې موږ خولې ته به خوراک دننه کو د ژبې په ذریعه باندې دغه خوراک چې دی هغه موږ د دغه سلایوا سره مکس کو. سلایوا چې د لاړو ته وایي، کوم چې په خوله کې لاړې دي دا زموږ په خوراک کې په خوراک دغه کې په نرمولو کې او د خوراک په حل کولو کې دا زموږ سره هیلپ کوي. Teeth breaks the food into small pieces by cutting and grinding. اوس غاښونه چې دي دا غاښونو څه کار دی؟ اول موږ د خولې خبرو کړې، خولې ته دننه کوو، بیا د پکې د ژبې دا کار دی چې هغې د سلایوا سره مکس کوي. بیا د غاښونو څه کار دی؟ غاښونه چې دي نو د خوراک په وړو وړو حصو کې تقسیموي. by cutting and grinding. cutting مطلب دا چې دا کټ کوي، کټیوله کوي، او grinding مطلب دا چې دا میده کوي. saliva is secreted by salivary glands. اوس saliva د کوم ځای نه راځي؟ د salivary gland نه راځي. دا د ژبې نه لاندې salivary glands دي او دغه glands چې د saliva جوړی په دې کې جمع کېږي او بیا د خوراک لپاره راوځي هغې سره مکس کېږي. saliva start the digestion of carbohydrates. carbohydrates چې دي دا غذایي خوراک ته وایي او په هغې کې سټارچ او شوګر چې دغه شامل دي. شوګر چې دی خواږه او سټارچ مطلب نشایسته ده خوراکونه چې دغه په دې کې موجود دي. after some time the food in the mouth becomes soft and moist. اوس په خوله کې موږ کله نوړی په خوله کې دا موږ لږ ټایم په خوله کې وجویو، لږ ټایم پس دغه کې دا سافټ شي. سافټ مطلب نرم شي and moist او دا لون شي، ګیله. صحیح ده. the tongue pushes this food to the back of our mouth, the throat. اوس د ژبې په ذریعه باندې موږ چې کله خوراک د سلایوا سره مکس کړو د ژبې په ذریعه باندې، بیا د ژبې په مدد سره دا خوراک موږ پوش کوو مرۍ طرف ته. صحیح ده. او دا په مرۍ ته بیا دننه شي او د هغې نه پس بیا د بل یو ارګن چې د هغې کار شروع شي. هغه په مخکې سلاید کې وایو. the process of digestion occur in a long tube called the alimentary canal. it starts from the mouth and in at the anus. اوس د خوراک چې د ډایجیشن چې د مکمل ډایجیشن دا د کوم ځای نه شروع کېږي؟ د خولې نه شروع کېږي او په انس باندې ختمېږي. صحیح ده. انس چې دا زموږ د لارج انټسټاین اخرنی سر دی، په کوم باندې چې زموږ نه فایسز هغه بهر کېږي. نو دغه دې ته په جمع باندې الیمنټري کانال ویلی شي. دویم پارټ چې دی د ډایجسټیو سیسټم هغه اسوفیګس دی. the throat muscles push the food into the esophagus. اوس د مرۍ چې کوم مسل دي، مرۍ چې کوم مسل جوړه ده دغه خوراک یې د ژبې په ذریعه باندې لاړ شي مرۍ ته او د مرۍ نه دا بیا لاړ شي اسوفیګس ته، کوم چې خوراک ته پیپ دی، خوراک پیپ ورته موږ وایو. the esophagus is a long tube that carry food from the mouth to the stomach. اوس اسوفیګس څه شی دی؟ اسوفیګس چې د خولې د اخر نه واله، د خولې په اخره کې دې ځای نه واله او د معدې پورې چې کوم پایپ لګېدلی دغه پایپ ته اسوفیګس وایي. esophagus uses very muscular movements to push the food. اوس په esophagus کې داسې مسل لګېدلي دي، وایي مطلب دا چې لکه هغه چې هغه کنټریکټ کېږي، مطلب هغه خوریږي او پوشنګ کوي، راغونډېږي. نو د دې په ذریعه باندې دا خوراک چې دی هغه دننه زموږ بدن ته چې دی دغه ته سټمک ته هغه کوزېږي. these way movement are called peristaltic movement and the process is called peristalsis. اوس دغه مومنټ چې کوم یو کېږي، کوم مومنټ چې دی د دې اسوفیګس کې دننه چې کوم مومنټ کېږي، دغه مومنټ په ذریعه باندې خوراک چې دی هغه معدې ته رسېږي. تاسو خیال کړئ موږ په ستر هم یو سر زموږ په ښکته موږ خوراک خورو نو هغه معدې ته ځي. دا ولې ځي؟ دا د دې مسلز د وجې نه ځي او دغه مسلز چې دي د داسې مسلز دي چې هغې ته دا پوش کېږي او دا کانټریکټ کېږي او ایکسپټ کېږي. د دې د وجې نه دا خوراک چې دغه معدې طرف ته ځي. نو دغه مومنټ چې دی ته پیریسټالیک مومنټ وایي او دغه پروسس چې دی دغه ته پیریسټالسس وایي. The entire length of our digestive system is about 20 to 30 feet. اوس زموږ د ټوټل ډایجسټیو سیسټم کې د خولې نه واله د انس پورې دا تقریبا د 20 نه واله او د 30 فوټ پورې د دې فاصله دی، د دې اوږدوالی دی. د stomach. The third organ of the digestive system is stomach. Stomach is a sac-like U-shaped organ with strong muscular walls. Here the main digestion of food occurs. اوس stomach چې دی دا یو سیک شان دی، یو تیلی شان ده، د تیلی په شکل کې په یو شیپ کې او دا دغه چې دی دا د دې چې کوم چاپیرني دیوالونه دي هغه مسکولر والز دي، هغه د پټو نه جوړې څنګه مسل چې دي موږ پټو ته وایو او دا د مسکولر والز دي، دا ډېر مضبوط دي او د دې معدې مین ډایجیشن چې هغه ټول زیاتره په معده باندې کېږي، په معده کې کېږي. in stomach the food mixes with gastric juice. په معده کې دوه قسمه جوس چې دي د خوراک سره یو ځای کېږي.
او خوراک چې دغه نرمي containing pepsin and small amount of hydrochloric acid. اوس gastric juice چې دا په معده کې جوړیږي دا د دوه شیزونو جوړیږي یو د pepsin وای او دویم چې هغه ته hydrochloric acid وای د دې دواړو جدا جدا خپل یو کار دی دا دواړو شیزونه په gastric juice کې راځي او د خوراک سره مکس کیږي د gastric juice begin the digestion of proteins اوس gastric juice چې د دې څه کار دی نو دا چې نو بدن ته کوم لحمیات راځي لحمیات مطلب دا چې کوم لږه غوښه ولا خوراکونه دي یا انډي شوي یا پي شو یا پلسز مطلب دالونه شوپړ وغیرہ دا شیزونه چې کله موږ خورو دا ډېر سخي نو د دې gastric juice په باندې دا gastric juice په دې باندې راشي په خوراک ته قطره وشي او دغه قطره شي د خوراک نرم کی چې کله د نرم شي دینه پس بیا بل ارګن ته پاس کیږي چې هغه ته small intestine وي. Here are the meaning of some difficult words if you have any difficulty so you can see the meaning of these words here. Food remains in the stomach for about 4 hours. When food leaves the stomach, it is the consistency of liquid or paste. Stomach pushes the food to small intestine. اوس فوډ خوراک چې دا معدې ته لاړ شي نو معده کې دا څومره ټیمپریچر سره دا خو ډایرکټ روان نه وي دا چې کله د اسوفیګس نه پاس شي او معدې ته ورسي نو په معده کې دا تقریبا د 4 غنټو پورې دا موجود دي او کله چې فوډ د معدې نه ځي نو دا په دې فارم کې دي چې دا بالکل پیسټ لیکوډ چې د لیکوډ فارم کې په لیکوډ کې مایع فارم کې او پیسټ مطلب دا چې د یو خمیر شي جوړ شي خمیر دی نه جوړ شي د یو خمیره شکل کې او د دې نه پس stomach pushes the food to small intestine و د stomach چې دی دا یو سیک لایک thing دی سیک په شان د تیلې په شان دی نو دا چې کله خوراک په دې کې 4 غنټې وشي 4 غنټو نه پس دا خوراک د خپل پوش کې یو دا small intestine ته لاړ شي د hydrochloric acid in the stomach kills the germs present in the food اوس hydrochloric acid چې دی دا یو تیزاب دی د دې کار څه دی د په معده کې هغه چیزونه مړکې کم چې د خوراک سره د جراثیم د نشي هغه د hydrochloric acid مکه The stomach performs 3 major functions. The معدې بیا 3 main کارونه دي. هغه کې اولنی کار دی it store the food. دا خوراک چې هغه جمع کوي. It breaks down the mashed food into a liquid mixture and slowly pass it in the small intestine. و دوه درې خبرې شو. اولنی خبره چې خوراک سٹور کوي دویم دا چې لکه خوراک چې دا ښه معده کوي نرم کوي او درېمه خبره به کېده چې دا خوراک چې د slowly passes in the small intestine دا په قلاره small intestine ته پاس کوي. So in addition to hold the food in the stomach it has a mixture or grinder. اوس معده چې د خوراک لپاره ګرینډر هم دی او مکسر هم دی. مکسچر دیو جن دی چې خوراک کې مختلف قسم د غرای شي هایدروکلوریک اسید شو یا پروتین شو شوګرز ایتسټرا مختلف هر شي زخرو دا ټول معده ته لاشي نو معده دا ټول شیزونه مکس کی کله خو کله په یو ټیم موږ فروټ مو خورو هر شي وګورو دا ټول شیزونه د معده کې معده چې دا مکس کی او د مکسر جوړ کی دا بیا small intestine ته ځي. So the fourth part of the digestive system is small intestine. Small intestine is a narrow tube which is about 7 meter long, thin tube coiled inside our abdomen. What's the small intestine چې د یو ټیوب شان دی څنګه چې پایپ ته یا د دې پیپ په شان دی او 7 میټر پورې دا وګړي 7 میټر د دې دومره اوږدوالی تقریبا دغه چې دی او دا small intestine موجود په کوم ځای کې دی دا زموږ په abdomen کې زموږ په خېټه کې دا موجود دی. It is made up of 3 parts. دا درې شیزونه جوړ دي duodenum او jejunum and ileum. درې شیزونه دي چې دینه دا جوړ دي درې نمونه وي duodenum, jejunum and ileum. Final digestion of carbohydrates, fats and proteins occur in the small intestine. What's the final digestion چې دی هغه ټول په small intestine کې کیږي. په stomach کې هم څه digestion وشي دا غي نه پس بیا د final digestion چې دی هغه په small intestine کې کیږي. دلته تاسو کته شي دا کوم digestive system یو سکیچ دی تاسو وګورئ ماوث چې دی د ماوث نه خوراک شروع شي بیا اسوفیګس ته راشي بیا معدې ته راشي دا غي نه پس د لیور نه او د دغه په دې په معده کې دای د معدې نه پوشي د small intestine ته small intestine کې لیور نه او د پنکریاس نه په دې خوراک باندې قطري وشي او دا لاشي small intestine ته او دا غي نه پس د لاشي large intestine ته large intestine نیو د ریکټم په ذریعہ باندې کوم فضلات دي یا فایسز دي هغه د انسان د بدن نه بهر کیږي. Organ help in the digestion of food. These are liver, pancreas and wall of the small intestine. اوس کوم شیزونه چې پر فود ډایجیشن کې هیلپ کوي هغه دی پنکریاس او لیور دی او بل دی چې هغه وال اف سمال انټسټاین د درې شیزونه چې دا په ډایجیشن کې زیات هیلپ کوي. د لیور پرووایډز بایل. اوس لیور چې دا یو قسم دغه چې دی جوس هغه پرووایډ کوي چې هغه ته بایل ویل کی
او د په خوراک باندې کیږي. نو بایل از ا کمپاوند دیٹ هیلپ ان ډایجیشن اف فیټس. د دې بایل کار چې کنه هغه په فیټس کې فیټس غوړوالی چې زموږ بدن ته کم چربي چې د هغې په ډایجیشن کې دا هیلپ کوي. د بلډ کنټینینګ فود کمز ټو د لیور اینڈ لیور فلټرز اوټ د هارمفul اینڈ ویسٹ پروډکټس فرام د بلډ. اوس دا خوراک چې د وینې چې ده هغه وینه کوم چې په سمال انټسټاین کې ابزورب شوي هغه بیا لاړ شي لیور ته او په لیور چې د هغه د فلټریشن وکړي د فلټر کې صفایي کړي او کوم هارمفul نقصانده او ویسټ او کوم فضول پروډکټس چې هغه بیا د وینې نه جدا کړي. د لیور کار چې د هغه څه کوي filter out the harmful and waste products from the blood. The pancreas and intestinal walls secrete juice to digest the remaining food. What pancreas and intestinal walls چې د دې ډول څه کار دی د دې ډول کار دا دی چې په دې کې پنکریاس چې د جوس جوړوي چې هغه د شوګر د خوږو په ډایجیشن کې په هضم کې کار کوي. پنکریاس چې د تاسو خیال کړئ د چا چې پنکریاس انسولین نه جوړوي یا جوس نه جوړوي نو هغه کس ته شوګر لګي شوګر د دې د وجې نه کاس کېږي صحیح. او انټسټینل وال چې دي نو دا یو جوس جوړوي او په دې کې یو پروجیکشن د ګوتو په شان دغه پروجیکشن په ذریعه باندې د خوراک نه چې د بلډ ابزارب کېږي بیا ځي لیور ته. The first part of the small intestine work with juice to break out food. اولنی پارت چې د small intestine د معدې خواته دا چې د خوراک معده کوي. The absorption of the digested food occurs in the last part of the small intestine. او مکمل ابزورپشن چې دی مکمل هضم چې هغه په کوم ځای کې راځي خوراک په کوم ځای کې جذب کېږي دا د سمال انټسټاین اخرنی حصه کې اولنی حصه کې خوراک ورکوټی شي په منځ کې رواني او دې کې ویلي ورته ویلي there are many fingers like structure called willy in the inner surface of the small intestine. د small intestine چې د پایپ په شکل د ټیوب په شکل کې د نننی سایډ ته د ګوتو په شان دي شکل سټرکچري هغه چې دي هغه د خوراک نه د بلډ چې دغه ابزارب کوي او بیا د دغه لیور ته. The digested food passes into blood through the walls of the belly. The blood carries food particles to all parts of the body. What the کوم خوراک چې دی هغه ډایجست شي او د کوم ډایجیشن ابزورپشن هغه وشي نو بقیه چې کوم خوراک دی هغه د وینې په ذریعه باندې د خوراک نه چې کوم دغه دي غذا د کوم نیوټرینټس دي هغه وینې چې د وینې په ذریعه باندې ابزورب شي او لاړ شي د بدن حصو ته. The blood carry food particle to all parts of the body او د وینې په ذریعه باندې د بدن ټول حصو ته رسي. After skin, liver is the largest organ in the body and it performs many functions. دا څه د پاره یو انفارمیشن شو چې لکه سکین چې دی دا زموږ د بدن د ټولو نه غټ ارګن دی خو د سکین نه پس په بدن کې زموږ سیکنډ لارجست ارګن چې دی هغه لیور دی کوم ته چې موږ یې نه وایو. Three organs play a vital role in helping the stomach and small intestine digested food. درې شیزونه چې د په ډایجیشن کې کار کوي او هغه یو جوس چې دی هغه جوړوي د جوس په ذریعه باندې خوراک نرم شي. هغه کې ولې پنکریاس it secrete juice into small intestine which digest protein, fats and carbohydrates. پنکریاس چې دا جوس جوړي او دا جوس نه په خوراک باندې قطر وشي نو هغه پروتین کې کوم لحمیات چې دي او فیټس او غوړوالی چې دي ان کاربوهایډریټس او نشایسته‌دار خوراکونه چې دي دا بیا د دې پنکریاس په ذریعه باندې نرم شو حل کیږي. Liver it secrete bile and purifies the blood coming from the small intestine containing the nutrients just absorbed. کله چې د خوراک نه نیوټرینټس ابزورب شي دا لاړ شي لیور ته او لیور چې هغه د پیوریفیکیشن کې پیوریفیکیشن صفایي ته وایي د وینې صفایي به کوم ځای کې کېږي یا په لیور کې. ګل بلډر a pear shaped reservoir that sits under the liver and stored bile. اوس ګل بلډر چې دی که تاسو خیال کړئ په اینه باندې له پاسه مشین د ناشپتۍ په شکل باندې یو شی دي دا یو دی دا شی چې دی په دې کې یو قسم جوس جوړېږي چې هغې ته بایل وایي او دغه بایل چې دی دا په خوراک باندې ځینې یو قطره کېږي او د دې خوراک کې چې کوم دغه دي سخوالی هغه د دې په وجه باندې نرمېږي. Information due to peristalsis the food move in the right way to stomach but sometimes peristalsis works in reverse and push the food in the stomach off and out of our mouth. This reverse process peristalsis is called vomiting. Was peristalsis چې دی دا مطلب څه وي چې هغه دغه ته هغه پروسس ته وایي کوم ځای کې چې لکه اسافیګس نه چې کله خوراک په ښکته راپاس کېږي په ښکته راځي نو دا د peristalsis په وجه باندې معدې ته راشي خو څه ټایم کې دا peristalsis چې دی د خوراک واپس پوش کوي
کله چې دا واپس پوښ کېږي د خولې نه د خوله باندې موږ بیا بهر کوو نو هغې ته بیا ومیټنګ وایي ومیټنګ الټو ته بیا دا موږ ته الټې راځي د څه د وجې نه کېږي د پیرسټالسیس د وجې نه پیرسټالسیس خوراک دننه نه پرېږدي او بهر ترې راولي pancreas is an important gland deep in pancreas are cells which secrete insulin which help in the digestion of sugar. If pancreas fail to supply insulin, a person gets a disease known as diabetes. اوس pancreas چې دا د ټول important gland دی زموږ په بدن کې دا یو جوس جوړوي دغه جوس چې دی هغه شوګر ډایجسټ کوي شوګر مطلب خواږه چې دی هغه ابزارب کوي او کله چې پنکریاس فیل شي مطلب د خپل کار پرېږدي او د انسولین نه جوړوي نو دغه انسولین د وجې نه بیا انسولین د کمي د وجې نه په انسانانو کې بیا یو مرض جوړېږي چې هغې ته ډایبټیس وایي کوم چې شوګر وایي د شوګر مرض چې دی هغه د پنکریاس د وجې نه انسانانو ته لګي پنکریاس فیل شو خپل انسولین چې دی هغه نه جوړوي the large intestine, it is the last part and the last organ of the digestive system. The last part of the digestive tract is the large intestine. It is also called colon. It is a wide tube which is about 5 feet long, and undigested food passes into large intestine. Undigested food has a large amount of water. The main function of large intestine is to absorb extra water. اوس تاسو خیال کړئ که خوراک چې دی دا د سمال انټسټاین کې دی ابزاربشن وشي پر دغه چې نیوټرینټس هغه دی ابزارب شي خو لیکن په دې کې اوبه او سالټ چې دی هغه بقیه څه نه څه پاتې دا چې کله لارج انټسټاین ته لاړ شي لارج انټسټاین چې دی په کوم ځای کې دی هغه د لاست پارټ اف دی ډایجسټیو سیستم او دې ته کولون هم وایي دویم نوم او درېیم دا دی چې لکه دا پنځه فوټه دا اوږه دي تقریبا 15 فوټه پورې دا اوږه دي او کوم انډایجسټډ فوډ چې د سمال انټسټاین نه پاس شوی لارج انټسټاین ته نو په هغې کې چې کوم په زیات مقدار باندې اوبه هغه دوی ابزارب کوي او هغه بیا ځي کډني ته صحیح ده The main function of the large intestine is to absorb extra water. کوم زیاتې اوبه چې هغه ابزارب کوي this water is absorbed into the blood and carried to the kidneys. او دغه اوبه چې دا د large intestine دغه اوبه ابزارب کوي او د کډني طرف ته ځي کډني ته ځي When water of undigested food is absorbed, the undigested food becomes solid and called feces. اوس کله چې د خوراک د سمال انټسټاین د لارج انټسټاین ته لاړ شي په لارج انټسټاین کې د دې نه اوبه ابزارب شي نو دا خوراک یې د په سالډ فارم د کم انډایجسټډ فوډ چې دا دغه شي سالډ فارم ته چینج شي دا کلک شي ټیک ده او هغې ته بیا فایسز وایي فضله The feces is stored in the last part of the large intestine called the rectum. اوس د large intestine چې دی اخرني سر ته یو پارت دی هغې ته rectum وایي چې په هغې کې د feces چې دي دا جمع کېږي او کله چې د rectum ډک شي نو انسان بیا محسوسه کړي چې یاره زه اوس لاړ شم او هغه چې دی دا کم undigested food چې دی هغه اوټ کړي The feces passes out of the body through anus. اوس anus چې دی دا د انسان د بدن د ډایجسټیو سیستم اخرنی ارګن دی او د دې ارګن په ذریعه باندې د انسان نه انډایجسټډ فوډ چې هغه بهر کیږي human body takes 6 hours to digest a high fat meal and 2 hours for carbohydrates دوه غنټې چې دي دا د کاربوهایډریټس میل کوم چې لکه غنم شو یا جوار شو دغه شیزونه او 6 hours چې دغه د لپاره د فیټ میل لپاره کوم چې غوړ خوراکونه دي هغې لپاره لګي دغه دومره ټایم په دې کې لګي پاس کېږي د ډایجسټډ system has two main functions. Digestive system چې دغه مین دوه کارونه دي to convert food into nutrients your body needs. اوس زموږ بدن ته چې کوم د نیوټرینټس کوم د غذا ضرورت دی دا موږ هغه فوډ چې هغه کنورټ کوي دغه غذا ته هغه موږ ته میلاویږي دویم دا to rid the body of waste او بل دا چې زموږ د بدن نه کوم ویسټ زموږ بدن کې پاتې کېږي زموږ د بدن نه بهر کوي large intestine is fatter as compared to the small intestine. Large intestine چې دا fatter مطلب دا په دې کې چربي چې دا هغه سیوای د large intestine د small intestine نه صحیح ده دا ټول دغه په باره کې خبرې وي د ډایجسټیو سیستم په باره کې چې هغه شروع کېږي د خولې نه بیا د اسافیګس ورپسې ارګن دی اسافیګس په ذریعه خوراک معدې ته راشي سټمک نه بیا سمال انټسټاین ته سمال انټسټاین نه بیا راځي large intestine ته د large intestine په اخرني سر کې rectum دی په هغې کې د feces جمع کېږي undigested food او د هغې نه پس بیا anus دی چې د هغې په ذریعه باندې انسان نه undigested food چې هغه بهر کېږي Importance of teeth are important parts of our body that help breaking down food اوس غاښونه چې د دې اهمیت د څه د انفارمیشن لپاره خبره ده
چې د غاښونو اهمیت څه دی. هغې اهمیت دا دی چې زموږ خوراک په ډول شو تقسیم کړي. It is very important to keep our teeth clean. نو دا زموږ لپاره ډېر زیات اهم دي چې موږ خپل غاښونه صفا ساتو. We can do this by دا موږ په څه طریقه باندې کولی شو. دغه طریقه کار دا دی brushing our teeth properly. صحیح طریقه باندې موږ خپل غاښونه چې هغه برشینګ کوو. دویم ټوثپیسټ چې د هغې پکې استعمالو. not eat too much sweet things او خواږه شیزونه چې د هغې نه پرهیز کوو هغه نه خورو. visit a dentist regularly. او که په غاښونو کې څه مسله راځي معمولي شان یا درد راځي یا ژړېږي یا نور څه مسله راځي نو پکار دی چې موږ ډایرکټ ډینټسټ چې دی د غاښونو چې کوم ډاکټر وي هغه ته موږ ځان ښایو. خپل غاښونه موږ هغه ته ښایو. بچو this is all about the digestive system. So here are some homework for you people to do this. Memorization of the definition of digestion and definition of the digestive system. The two definitions are there. You must memorize it and also read page number 5 to 8 and try to understand better. So this is enough for today. Thank you very much. Good luck.